ډېر محترم مسلمانانو، نن یو زبردست او عظیم الشان د استغفار وظیفه استغفر الله یو ناشنا وظیفه راته ښایمه ان شاء الله چې دې وظیفې سره به الله تعالی ستاسو هر قسم حاجت او مقصد د خپل دربار نه پوره کوي. ځکه استغفار الله جل شانه قرآن کې فرمایي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې څلور تاسو له به غټې فایدې الله تعالی درکړي. که ستاسو څونه نه غټ مشکلات وي هغه مشکلات به د الله تعالی ختم کړي. استغفار د دنیا او د آخرت د خوشحالو یو غټه ذریعه ده. د استغفار په وجه باندې الله تعالی بندې لارې کولاوهي. د ډیر زیات استغفار ویلو باندې الله تعالی په انسان فراخي راولي. د استغفار په وجه باندې الله جل شانه نارینه اولاد ورکوي. د استغفار په وجه باندې الله تعالی انسان ته مال او دولت ورکوي. د استغفار په وجه باندې الله جل شانه د انسان ګناهونه معاف کوي. مسلمانانو داسې یو زبردست استغفار ته خیم ان شاء الله چې تاسو کوم حاجت طلب کوئ هغه حاجت په الله جل شانه پوره کوي. هغه استغفار تاسو واورئ، زده یې کړئ، عمل پرې وکړئ، ان شاء الله چې خوشحاله به یې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډېر محترم مسلمانانو، په دین مینو تاسو به روغ جوړ یې، په صحت کې به الله جل شانه خوشحاله او باد تر تازه کامیاب لره او الله تعالی د ټولو مسافرو ډېر زیات مددگار شي. هغه مسافر کو په هر ملک ژوند کوي الله جل شانه د ټولو مسافرو لخکول زندگی د حیا او د عزت او په ډکو منګولو د خپل کورونو ته الله جل شانه واپس کړي. ډېرو محترم مسلمانانو، نن وظیفه زمونږ د استغفار ده. دا داسې وظیفه ده مسلمانانو چې دې سره الله تعالی په انسان باندې هر رنګه مسلې چې ورته وي الله تعالی هغه ختموي. ګوره حدیث مبارکو کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم سل واره استغفار ویلو. د الله تعالی نه به استغفار طلب کوو. نو چې ما تا خو بغیر د څه شک شبهې او بغیر د څه تکلیف نه په ورځ کې خو کم از کم 1000 فیرې 2000 فیرې 3000 فیرې کم از کم دا خو چې وایو چې 500 نه خو کم استغفار ما تاسو نه وایو. استغفار چې اوس تاسو ته کومه وظیفه خې مسلمانان تاسو هغه وورئ په کوله وګونو باندې ان شاء الله چې تاسو څرنګه مسله وي هغه مسلې به الله تعالی ختموي تاسو. ول حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت په ورځ به هغه انسان ډېر زیات خوشاله وي د چا په عمل نامه کې چې استغفار سیوا وي، یعنی استغفر الله استغفر الله. دا چې چا په عمل نامه کې سیوا وي هغه انسان به د قیامت په ورځ خوشاله وي، تر تازه به وي، کامیاب به وي. نو ان شاء الله چې تاسو به هم دغه د قیامت په ورځ خوشاله یې چې څوک استغفار ډېر زیات وي. اوس چې تاسو کوم خیمه نو هغه تاسو ان شاء الله زده کړئ، عمل پرې وکړئ، په دغه ترتیب سره یې وایئ ان شاء الله چې الله تعالی به ستاسو مددګار شي. ګوره الله تعالی فرمایي قرآن کې چې زه به تاسو بارانونه راووروم، زه به تاسو له باغات درکم، زه به تاسو له مال درکم، زه به تاسو له اولاد درکم، نارینه اولاد. دا الله تعالی په قرآن کې فرمایي مفهوم داسې دی چې دغه څلور نعمتونه به الله تعالی درکړي. ګوره بچي هم د هر انسان ضرورت دی، مال چې په دې زمانه کې هر سړی ورپسې دی. نو که چې څوک استغفار ډېر زیات وي الله تعالی به ډېر زیات مال ورکوي. بل زه تاسو د یو خاص استغفار د مال دولت دپاره ښیم، هغه دا دی ګورئ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي. یو حیل دی که نه، حیل یا د پاسه چې دی دا پیش حیل او یو دی حیل یل یا لام زبر یل حیل دا زبر چې دی نو موږ به حیل نه وایو حیل به وایو. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، حي القيوم به وایو.
دا چې ته څونه په کثرت سره وي نو ډېر وي نو هغومره به ډېر تعالی الله تعالی مال او دولت دا تعالی بې اندازې درکړي انشاءالله. او اوس چې کوم درته زه ښیم نو هغه دا دی مسلمانانو چې کم از کم هر انسان دا څوک چې زما ویډیو ګوري اوري یې کم از کم چې موږ روزانه 6 پیرې استغفار وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دغه طریقې سره 6 پیرې روزانه وایو او کم نه کم کو ډېر نشئ ویلی نو کم از کم 1000 پیرې یا 500 پیرې دا فضان لازم کوي او بیا دغه استغفار نه پس دعا غواړئ چې الله زما د ګناهونو توبه وي، الله زما ته مرسته وکړي، زما حاجات پوره کړي او زما مسالې ختمې کړي، زما قرضونه ختم کړي، زما کاروبار که ترقی کړي، مال نارینه اولاد راکړي، مال اولاد صالح راکړي. چې تاسو څرنګه دعا غواړئ انشاءالله چې الله تعالی به قبلوي. الله تعالی ته دغه انسان ډېر زیات خوښ دی څوک چې توبه وباسي، ګناهونو نفس توبه ویستل مسلمانانو دا په ځان باندې. لومړی خو انسان له پکار چې ګناهونه نه کوي، که چېرې خطأ ګناه وشي نو بیا ولا هغه توبه او استغفار پکار دی. الله تعالی مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیرا.